ته غوږ ونیسه. بله علامه د قیامت دا ده عباسیه، هغه خلک چې کم خلک خپیلوڅي دي د فقر له وجې نه یې څپلۍ نه پیدا کولې، هغه خلک چې بربنډو چې د فقر له وجې نه یې جامې نه پیدا کولې، هغه خلک چې هغه فقیران دي 1 روپۍ درک ورسره نه لګېده، هغه خلک چې شپونکیانو، دا خلک به راپاڅي، دوی به یو له بل سره مقابله کوي په جوړولو د بنګلو د آبادیو کې. یعنې فقیران، مسکینان، وږي، تږي، بې څپلو، بې جامو خلک به دومره مالداره سي چې یو بل سره به مقابله کوي په آبادۍ جوړولو کې. یو چې 2 چته جوړ کې بل 3 چته جوړوي، یو چې 10 کمرو والا جوړ کې بل به 20 جوړوي، یو چې په حیات آباد کې جوړ کې بل په مری کې جوړوي، په اسلام آباد کې او په کالام کې وسره دا چې د جوړي یو بل سره به مقابله شروع کې. لکه دی وخت کې چې تاسو به د خپل حالات کې وینئ چې کم خصیص خلک وو چې د جامو درکې نه درلوده، د څاپلو درکې نه درلوده، پیش فقیران مسکینانو هغه خلک نن چې د په 10 چته او په 15 چته او په 3 چته په داسې بنګلو کې ګرځي، قسم په خدای چې ورته ګورې ټوپۍ دې راوغورځي، چې ورته وګورې د بهر نه ورته وګورې ته به وایې چې بل چېرته د دغه ځای نه زه خوځېدلی نه چې د داخل به یې لا کم حال په خبره باندې پیښ. دا خلک یعنی قلب د احوالو براشي، څه براشي؟ قلب احوالو براشي چې کم اعف خلک دي چې علما اولیاء نیکان خلک دا به اخص وګرځېږي، چې کم اخص خلک دي دا به اعف خلک وګرځېږي. دا علامه د قرب د چا د ملا د قیامت پیشه په دې باندې. وان تر الحفاة ته به وینې ای پیغمبره هغه خلک چې هغه څه دي ماله بې څپلو یې دي، خپېلوڅي دي، العراة بربندي، العالة چې فقیران وي، رعاء الشاء جمع د شاء ته چیلۍ ده، سروونکي د چیلیو دي، یا تتطاولون فی البنیان یو بل سره به تفاخر کوي په چا کې ماله په آبادیو، په تعمیرونو، په بنګلو، په قصرونو کې. یعنې کنایه ده د قلب د احوالونه.